ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक په پریویس کلاسز کې مونږ سلګ ډېرې خبرې کړې وي نن هغه لږ سمرایز کوو او د هغې په بنیاد باندې ګورو چې څه پاسیبلیټیز کېدلی شي ستا چې کوم ماډلز دي ستا چې کوم ایکسپرټیز په دې لږ ډېر ټایمز کې وشولې مارکیټ کې د هغې په بنیاد باندې ته څه کولی شي تا څه وکړل تا سره نور څه چانسز دي ته د کم ایریاز نه انټر کېدلی شي کم سپیسیفک ټایمز ستا دپاره ښه دي صحیح ده جاني لږ ډېر باس کوو راځه صحیح شوله په دې سپیسیفک کیس کې که ته لږ وګورې که زه لږ د ډیلی ټایم فریم نه شروع کړم ځکه ډیلی ایز کمپیر ټو ایچ 4 لږ غټ ټایم فریم دی صحیح شوله جان نو تا ته به اندازه ولګي چې څه حالات روان دي دا یوازې د ایکس ای یو یو ایس ډي دپاره نه دا د هر پیر دپاره هغه فورکس دی که فیوچرز دي او که بانډز دي صحیح ده جاني د ټولو ناول که یو په تاسو کې بالکل هغه ملګری وي چې هغه بالکل لکه لږ ډېر پوهېږي صرف لږ ډېر پوهېږي نو هغه ته به د دې خبرې لږ ډېر اندازه کېږي چې فی الحال ما چې دا کم کار وکړه په دې سکرین باندې کم شو کېږي دې له مونږ نوم ورکړی و پریمیم او ډسکاونټ دا ستا بالکل اولنۍ خبرې وي صحیح شوله مارکیټ پریمیم ټچ کو 3500 د هغې نه بعد واپسې کې چېرته راغی ایکولیبریم دا ډاون سایډ چې کوم علاقه هم ښکاري کومه علاقه چې هم ښکاریږي درته تر دې ځای پورې تقریبا دا ثابته علاقه ستا ډسکاونټ زون دی ډسکاونټ هغه علاقې ته وایي چې په کم کې مونږ د باینګ کولو کوشش کوو باینګ اپرچونیټیز پکې ته ګورو د دې ویلیوز خو ته معلوم دي د کنسیکوینټ انکروچمنټ 0 0.25 0.5 0.75 1 صحیح ده جاني ښه په پریمیم کې د باینګ اپرچونیټیز دوباره نه کتلل جاني د راز خبر درته دا وکړم چې په 2024 او 2025 کې ګولډ چې څومره خلق واش کړل د څومره خلقو اکاونټس یې واش کړل نو دا ستا سوچ دی ډیر تباکن کار ګولډ وکړه ځکه هر یو کس دا سوچ کوي چې ګولډ لږ ونه بره لاړ شي زه به سیلینګ وکړم چې ته کله سیلینګ وکړي هغه یوه نوې های جوړه کړي اګین ستا سټاپ لاس ولګي بعضې ملګري چې کوم سټاپ لاس نه لګوي د هغو اکاونټ واش کړي ځکه ته په انتظار کې ناست چې اوس به سیل راځي اوس به سیل راځي اوس به سیل راځي اوس به سیل راځي هغه سره نوم هم نه اخلي د سیل راتللو تاسو ته ما یو خبره کړې وه چې د ګولډ دپاره زموږ ټارګټ 3400 او 3600 دی تاسو ته یاد شي که زه درته دا خبره وکړم چې زه بیا هم د لانګ ټرم دپاره بولیش ناست یم نو ستا به دا د دې باره کې ستا څه خیال دی I am bullish for long term. Again, 3600 even 4000 4000 yes دا ټیک واورېده خو دا لږ لیټ خبره ده صحیح شوله مونږ په څه بنیاد باندې دا خبره کړې وه او هغه بنیاد سپیسیفیکلی مونږ رینج ایکسپینشن معلوم کړی و رینج ایکسپینشن د کنسالیډیشن نه بعد چې کله هم ایکسپینشن کیږي د هغې په بنیاد باندې مونږ خبره کړې وه صحیح ده جاني فی الحال دا لږ مټاومه دا ستا سلیکټر کنسالیډیشن ایریاز راغلل صحیح ده جی سټینډرډ ډیویشنز دې ځای پورې ثابت رینج واخله like this 3450 one standard deviation
2 standard deviation 3 standard deviation 2.5 زمون ډیر خوښو bread and butter صحیح شوله اوس که لږ غوندې ګزاره وکړو او دا ثابت رینج راواخلو like this overall ځکه په دې باندې موږ فوکس کړی و که نه ویکس with wicks د wicks سره چې کوم ټارګټ راځي 2 standard deviation دا راځي 3668 یا 3660 without wicks یعنی باډیز چې صرف واخلي د هغې په بنیاد باندې 1 standard deviation 2 standard deviation and here is your third standard deviation 4127 1 standard deviation 2 standard deviation 2.5 standard deviation was the 2.5 لپاره کته لږ غوندې consequent encroachment وګوري سی کیو مطلب consequent encroachment ته د values معلوم دي this zone 3750 2.5 standard deviation وس مونږ چې کوم د بولش سایډ خبره کوله هغه د 1810 علاقو نه لګیا یو چې ګولډ بای سایډ د پاره based on this consolidation for the longer period of time overall وګوره overall فی الحال په دې ټایم کې دا ډیټا لږه کم شو کیږي تقریبا د 1998 نه واخله او 2025 پورې وګوره نو اوورال که ته وګورې فی الحال زه د دې رینج نه صرف اخلم لو دا واخله او های دا واخله نو نیم چې کوم یو سایډ مومنټ شوی دی یعنی 50% دا زون راغی او 50% دا راغی نو دا یو چې کوم نیم مومنټ دی د 50% هغه دا په څو ټایم کې شوی دی دیزې پورې وګوره 2023 اکتوبر 2023 او بیرته په دې دوو کالو کې وګوره 24-25 کې یعنی ثابت مومنٹ د گولډ مارکیټ ثابت مومنٹ په دې دوو کالو کې څنګه چل شوی دی دا د پوره زندګۍ ډیټا راغله او د دې برعکس دا 2 کاله وګوره یوازې د دې مومنټ وګوره دا خبره لږ ونی حیران کو نه مشو ښکاریږي درته د دنیا په سطح کې ته وګورې نو دا خبره نارمل ښکاریږي ځکه د پریویسلی کله چې هم د ګولډ په دې 1810 علاقه کې و لاست ټایم ما په دغه علاقه کې د 1822 نه سیلینګ کړی و جاني او ماله وخت هیر دی چې څو کاله مخکنۍ خبره ده د 1822 نه ما سیلینګ کړی په 1813 کې ما خپل ټریډونه ایستلي او هغه ټایم کې ما ټریډینګ په MT4 کې کو ته پوه شولې جاني MT4 کې بیا د هغې نه بعد دغه وشو څه ورته وایي رشیا په یوکرین باندې حمله وکړله او ورځ وه د هفتې مارکیټ بند و مارکیټ په یو ګیپ اپ اوپننګ وکړه کیدای شي په دې چارټ کې لږ ښکاره شي که چېرته ډیلی ټایم فریم ته لاړ شم یا H4 ته لاړ شم یا H1 ته لاړ شم نو په لاندې علاقو کې به په دې ځین کې راته ښکاره شي چې ګولډ څه لوبه راغستې وه انیویز نو د هغې نه بعد ګولډ بیا په ښکته باندې داسې مومنټ نه دی کړی د خوشحالۍ والا چې کوم هغه مطمئن کار دی هغې بیا داسې خاصه نه دی کړی که مخکې ته زمونږ لږ راغی نو وبه یې ګورو ته پوه شولې جاني نو د 2023 او د 2024 او 2025 سپیسیفیکلی 2024 او 2025
په دې دوو کلونو کې چې څوک هم په دې انډسټرۍ کې او د ګولډ په مارکیټ کې پروفیټیبل پاتې شوی دی نو هغه انسان نه دی ښه صحیح شوله ځکه د هر چا زړه کېږي چې ګولډ لږ بر لاړ شي سیلینګ وکړمه زه په پریمیم کې سیلینګ وکړمه ته په یو پریمیم کې سیلینګ کوي هغه درپسې بل جوړوي که تاسو ته یاد شي تاسو ما د ګولډ نه منع کړي وای مې ګولډ لا مه ټریډ کوئ ګولډ نه لږ سایډ ته شئ دا خبر ما کړې وه که نه جاني ځکه چې د انسان بیهیویر داسې دی چې دی د کم کار نه منې کی نو دی په هغه کار کې لږ ونی شوق درې پیدا شي چې دی نه چا زه منې کړمه دیر ویل بي سمثینګ څه شی پکې ته وي جانې په دې چارټ کې لږ وګوره پته کېدی شي د یو څو خبرو اندازه وشي صحیح شوله کنسالیډیشن نه بعد expansion نه بعد again retracement to the fair value gap along with the mitigation block یو کس وایي زه د اډر بلاک اخلم ټیک ده واخله اډر بلاک صحیح ده اډر بلاک واخله دا میټیګیشن بلاک یس اوکې ټیک ده د ثابت لیګ میټیګیشن بلاک specifically these candles the down candles چې کوم ښکاریږي ډاون سایډ ته دا کینډلز سپیسیفیکلی ستا لپاره څه شی دی میټیګیشن بلاک او دغه سیم کیس د بریکر سره لکه ثابت لیک چې کله هم بریکر اخلي یا میټیګیشن اخلي نو ستا سټاپ لاس لږ غټیږي اوس تا ته کم ځای کې چانس میلاویږي یاره په هر ځای کې درته چانس میلاویږي هر ځای کې درته چانس میلاویږي زه یو سیمپل مثال اخلم دا اپ کلوز کینډل دی اپ کلوز دی کنه د دې نه بعد مارکیټ ډاون کلوز کینډل را کړی دی اوس مې دا اپ کلوز ځکه واغست چې د پریویس بای سایډ لیکویډیټي اغستې ده بای سایډ لیکویډیټي واغستله او جی د هغې نه بعد ډاون سایډ ته راغی مارکیټ د دې کینډل نه بلو کلوزینګ نو دا کینډل ستا دپاره د څه کار کوي That's your order block. It's your order block. Market again order block zone ته تللی دی او د هغې نه بعد واپسی کې ډاون سایډ ته انیشیل سیل سایډ لیکویډیټي اوس دا ټایم فریم میټر نه کوي د ټایم فریم خبر زه نه کومه دا د 1 منټ که د 1 سیکنډ که د 1 منت خبرې ټولې یو دي صحیح شوله انیشیل سیل سایډ لیکویډیټي مارکیټ واغستله هغې نه بعد اوس بعد کې چې مارکیټ اپ سایډ ته ځي په دې بنیاد ځي چې کم بای سایډ ته ام بیلنس دی هغه اوس بیلنس کم نو مارکیټ بیلنسینګ سٹارټ کی د بای سایډ ته دس فیر ویلیو گیپ specifically this one the fair value gap aligning with the order block zone again نو دا fair value gap ستا د لپاره لږ high probability دی ټیک شوله د هغې نه بعد مارکیټ سیل سایډ liquidity pool صحیح شوله مارکیټ ډاون سایډ ته راغی هغې نه بعد ام بیلنس اپ سایډ ته اگین پاتې شو دی راځه چې ام بیلنس پسې دوباره لاړ شو That's your fair value gap صحیح ده along with the mitigation اوس دا کینډل د اډر بلاک اخلي ځان دپاره اټس اوکې ټیک د اډر بلاک واخله هغې نه بعد مارکیټ په دې رینج کې سلیکټر کنسالیډیشن مارکیټ ډاون سایډ ته سلیکټر کنسالیډیشن مارکیټ ډاون سایډ ته او په داسې کنډیشنز کې مونږ فوکس کوو په څه باندې سمارټ منی ریورسل specifically to be very honest this zone دا ټول چې کوم کینډلز ښکاریږي کینډل نمبر 1 کینډل نمبر 2 دواړه کینډلز اخلمه
صحیح دی جی. That's your smart money reversal. A breaker or a mitigation. A breaker or a mitigation. صحیح ده. په دې ایریا کې لیګډر کنسالیډیشن اگین لیګډر کنسالیډیشن ښه کافي کنسالیډیشن اینڈ سیل سیٹ کلیئرډ اینڈ ټارګیټینګ یور انیشیل بای سایډ لیکویډیټي. اوس ته ماته ووایه چې په دې چارټ کې هیڅ هم نه ښکارېږي نو څه شول؟ یو اسان لفظونو کې بائی سائڈ لیکویڈیٹیز پینڈنگ دی. بائی سائڈ لیکویڈیٹیز پینڈنگ دی دا خو مارکیټ په دې ځای کې واغستلې. نیکسٹ ډرا ان لیکویډیټي یعنی ستا چې کوم ډي او ایل دی نیکسٹ ډرا ان لیکویډیټي پاسبلی. صحیح شوله؟ سوري د سیګریټیانې خو دا کارونه کیږي جان. صحیح شوله؟ اوریجنل کنسالیډیشن، دوباره کنسالیډیشن، سلګ ډیر دوباره کنسالیډیشن، سمارټ منی ریورسل. ځکه پی ډي ار فیل شو. پی ډي ار فیل شو. ډاون سایډ ته وګوره چې کله هم مارکیټ ډاون سایډ ته روان دی انسټیټیوشنل اډر فلو سمارټ منی سینټرل بینکس ټریډینګ څه پریفر کوي تا ته؟ څه پریفر کوي؟ هر یو بیرش پی ډي ار ته ریسپیکټ ملاویږي، بلش ته ملاویږي؟ نه ملاویږي. ته وایي دې ځای کې معمولي ونته کې ملاو شوی دی اوورال فلو ستا بیرش ته او دا سیز دننه دی په دې فیر ویلیو ګیپ کې لا اټ ډز ناٹ میټر. صحیح شوله؟ دې دومره غټه مسله نه جوړوي خو بیا هم کنسیډریشن کې اخلي. دیټس یور بیلنس پرایس رینج. بیلنس پرایس رینج مارکیٹ اپ سائڈ تھا اگین فیل closed below and here is retest and boom downside. Sell side of the curve, buy side of the curve. کافی ټایم. صحیح شوله؟ منځ کې دا خبره صرف را یاده شوله که مخکې د راغلې وه. اوس په دې کې یو بل څیز باندې هم موږ فوکس کوو. 1 منټ ټایم فریم لازم 1 منټ سمالر ټایم فریم دی خو په دې سپیسیفک وینډو کې دا چې کوم سمالر ټایم فریم ما یاد که په هغې کې 9:30 باندې موږ ډېر زیات فوکس کوو که نه کوو دې ورځو کې. یس 9:30 باندې. صحیح شوله؟ دغه شانې په 7 بجو نه واخله تر 10 بجو پورې چې کم ټایم دی په دې ټایم باندې موږ فوکس کوو که نه کوو؟ او جی دیټس اور نیویارک کل زون. صحیح شوله؟ دا ثابته علاقه زمونږه نیویارک کل زون ټایم دی. ثابت مومنٹ پکې دا شوی دی هایز اینڈ لوز. څنګه چې موږ باز کړی و په اپټا 20 ډیز های باندې اپټا 20 ډیز لوز باندې 40 ډیز هایز اینڈ لوز 60 ډیز هایز اینڈ لوز دغه شانی په منټس کې هم ته کتللی شي بٹ دس از ناٹ فار کڈز. صحیح دی جانی؟ دا خپل ریسرچ غواړي. په دې سپیسیفک کیس کې لږ وګوره مارکیټ ډاون سایډ ته راغلی یوه لوی لګولې ده او ښکارېږي کنسالیډیشن. اوس ته ماته په دې ځای کې ووایه چې انسټیټیوشنل اډر فلو څه سجیسټ کوي؟ مارکیټ کنزیکټیولی ډاون سایډ روان دی که نه؟ روان دی. یو بولش پی ډي ار ته ریسپیکټ ملاو شوی دی؟ نه دی ملاو شوی. چې نه دی ملاو شوی
نو زه ولې بای سایډ ته کینم زه به سیل سایډ ته کینم ناست بیم سیل سایډ کې هغه وخت پورې چې ما ته اندازه ولګي چې یو پی ډي ارې اپ سایډ ته فیل شو لکه سمپل دا فیر ویلیو ګیپ وګورم ریسپیکټ ملاو شوی د مارکیټ اگین ډاون سایډ ته تللی دی and here is your rejection block long wick 50% consequent encroachment respect again upside 50% 25% downside na gori 25% actually 25% and market fair value gap fail د دینه above closing وس تا سره جواز جوړیږي پاسیبیلیټي شو در سره چې ته د بای سایډ د پاره س سیټ اپ کتللی شي وس کتللی شي اول تا سره ریزن نشو جوړېدللی د بای سایډ د پاره وس جوړیږي ځکه یو پی ډي ارې فیل شو که نه او جی نو بیا ته باینګ کولی شي په دې ایریاز کې هم باینګ اپرچونیټیز ته کتللی شي د دې علاقې نه وګوره تر دې ځای پورې ففټي پرسنټ باندې څه شی دی یور آرډر بلاک ایکولیبریم علاقه کې دی د دې پرایس لیگ حوالې سره ځکه که دا زه دلته اخلم نو د دې کار الریډي شوی دی اگین صحیح شوله ځکه دا نه اخلم 50% زون مارکیټ ډاون سایډ اوس په ډسکاونټ کې دی مارکیټ د کرنٹ رینج لحاظ سره مارکیټ په ډسکاونټ کې دی فیر ویلیو گیپ اگین ریسپیکٹ 8:05 and this candle 8:20 CME opening time Chicago Mercantile Exchange opening time fair value gap کم چې په 7:49 باندې جوړ شوی هغه فیل شو په 8:20 باندې دا خبرې لږ ونه کېدای شي ناشنا ښکاري اگین مارکیټ ډاون سایډ یو فیر ویلیو گیپ کریټ ک او د هغې نه بعد مارکیټ د دې ایریا نه هم ابو کلوزینګ راک نو ډاون سایډ چې کم ایریاز کې مونږ سره پرایس مومنٹ داسې زیات کړی وي نو عموما الته پرایس ډیلیوري افیشنټلی شوي وي نو پرایس د جاګټ ایریا نه مومنٹ کوي سموث ایریاز ته دې علاقو ته وګوره او دې علاقې ته وګوره ایکول ریلیټیو ایکول هایز ټایم ښه لږ دې ټایم ته وګورم اولنۍ ریلی تقریبا 8 بجو پورې 7 بجو نه ولا 8 بجو پورې مارکیټ ډاون سایډ ته راغی بیا پر روانه ګنټه کې وګورم 9 بجو پورې تقریبا 9 بجو پورې 8:55 مارکیټ بای سایډ ته نیکسٹ 9:30 initial buy side liquidity of the whole New York session taken market buy side liquidity واغستله again downside closed below these 3 up closed candle which is your order block صحیح جانی again retrace to the same small fair value gap معمولی غوندې کې ښکاري که نه جاني دې علاقې ته او دا fair value gap aligning with the previous fair value gap which is a balanced price range قصه ختم اوس ډاون سایډ دپاره ډاون سایډ لیکوډیټي مارکیټ اولنۍ واغستله د هغې نه بعد بیا واپسۍ کې دې علاقو پورې fair value gap دا غټ دی او دا ورکوټی دی نو ستا په مایند کې به کم یو پکاري ورکوټی سمالر ون
په دواړه فیر ویلیو ګیپس کې کوم چې مخامخ راځي هغې کې سمالر ون کنسیډر کولی شي اینڈ دس از های پروبیلیټي. صحیح شوله؟ او په دې علاقو کې ستا نیویارکس کلزون چې کوم دی هغه ختم شوی دی. د نیویارک کلزون ختمېدلل د لندن کلوز کلزون اوپننګ او مارکیټ مومنټ اپوزیټ ډایرکشن کې اولنی لس منټه ټایم او د پریویس لس منټه یعنی د 9:50 نه واخله تر 10:10 پورې دا ټایم میکرو په دې ټایم کې تا میجارټي اف د ټایمز ښه سیټاپونه ملاویږي. الګوریدم از efficiently delivering price. صحیح شوله جانی؟ صحیح جانی؟ دا سپیسیفیک ټایم دغه شانی د هرې ګنټې اولنی 10 منټه او د هغې نه چې کومه ګنټه ختمیږي د هغې نه شاته غاړې د ګنټې 10 منټه لکه د 2:50 نه واخله 3:10 پورې د 3:50 نه واخله 4:10 پورې دغه شانې د 4:50 نه واخله 5:10 پورې 6:50 نه واخله 7:10 پورې وغیره وغیره یعنی دغه 20 منټه د هرې ګنټې په دغه ټایم کې تا ته لږ ونې بهترین سیټ اپ ملاوېدلی شي. صحیح ده جانی؟ اوکې جی اوس لږ مخکې ته ګوره مارکیټ بیا څه کړي دي چوړو دلته اوس ګوره دس بجकर 46 او په 10:50 باندې میکرو سٹارټ کیږي 10:50 منټ باندې دیزین 11:10 منٹ صحیح ده جی مارکیټ ډاون سایډ لګ او دا چې کوم ټایم دی That's your silver bullet time 11 बजो पूरी दीजिए पूरी सही है जी. نو تاته د ورځې کې په سنگل ورځ کې کافي سیټ اپونه ملاویږي. ستا مسله څه ده؟ ستا مسله دا ده چې ته هر یو سیټ اپ ټریډ کول غواړې. ته وایي چې ما هر یو سیټ اپ ټریډ کړی دی. ما نه چې لکه دا پاسبل نه ده چې زه مارکیټ کې نه یم مارکیټ مومنټ وکړي او هغه کار لکه ما نه اخوا دی ما نه بغیر مارکیټ مومنټ وکړي زه خو داسې مارکیټ پرېږدم نه. جانې چې کله هم ته منټلي پریپیرډ نه دي سیز ته که نه هر ټایم به ټریډ نه اخلي. خو ښکلی بهترین راشه سکرین ته مخامخ کښېنه لیپټاپ خپل اوپن کا هغې کې اول وکړه انالیسز. که ستا د انالیسز مطابق تا ته اندازه لګي چې دا کار کېدلو والا دی زه انټر کېدللی شم ما ته چانس میلاویږي سټاپ لاس سره انټر کېږه تا ته اندازه ولګي یاره معامله خړي ته ونته کېده اخوا دې خوا بس چوړو سایډ ته شه دغه مکمل ورځ باندې سایډ ته شه. صحیح ده جاني؟ ټریډ به سبا وکړو بل ورځ به وکړو ښه بله ورځ به وکړو. اهم څیز ستا ایکویټي ده کیم باندې چې ته ټریډینګ کوې. صحیح ده جاني؟ ښه باقي ګپ شپ به انشاءالله لږ وروسته ولګو. تا لږ یو څو خبرې وي ستا لپاره لږ ونې د ټایم سره لازمي وي. You should get like